بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات د ختم کی. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول پریشانې د ختم کی. دا رنګ الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجات دا پوره کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا سلور رکعات نفل ده. یو طرف ته سلور رکعات نفل دا کول پکار دي او دا رنګ بل طرف ته دا وظیفه کول پکار دي. نو ډیر زیات خیر او برکت دا پکې ده. فرمایي چې کوم سړی د جمعې په ورځ سلور رکعات نفل وکړي او په دې طریقه باندې کې نو الله پاک و د انسان ته هغه پر مرګ نه راولي تر څو پورې د انسان جنت کې خپل ځای نه کتلې. ډیره زیاته اعلی او ډیره زیاته بهترین وظیفه ده. نو کله د جمعې ورځ شي او داسې ټایم وي چې په هغه ټایم کې مونږ دا کیږي. نو یاد ساتئ چې په دغه ټایم کې موږ سلور رکعات نفل وکړو، الحمد وایو او دغه رنګ د الحمد نه بعد سورۃ الاخلاص دا 50 پیری په یو رکعت کې وایو. په دویم رکعت کې د الحمد نه بعد سورۃ الاخلاص دا 50 پیری وایو. دغه رنګ په دریم رکعت کې 50 پیری، دغه رنګ په څلورم رکعت کې 50 پیری. نو څلور رکعت دي او سورۃ الاخلاص پکې 200 پیری دا برابرېږي. نو کم سړی چې دا مونږ کو یا کم زنانه دا مونږ کو نو فرمایي چې الله پاک به د انسان له هغه پر مرګ نه راولي چې سو پورې دی بنده خپل ځای په جنت کې دا نه کتلې. ډېر زیاته ناشنا او ډېر زیاته اعلی وظیفه ده او دا رنګ خپل مقام په جنت کې لیدل دا محترم او د نیک بختۍ علامت دی. الله پاک دې موږ تاسو ټول ته خپل ځای خپل مقام دا په جنت کې دا وهي. الله پاک دې موږ تاسو ټول له جنت الفردوس ته راکړي. یاد ساتئ چې کوم سړی روزانه 200 پیری سورۃ الاخلاص وای. فرمایي چې الله پاک به پر انسان باندې د رزق 300 دروازې کولو کی. موږ روزانه وظیفه کوو، کله د نوکری د پاره کوو، کله د پیسو د پاره، کله د حاجت د پاره، کله د رزق د پاره. نو سورۃ الاخلاص وای الله پاک په تاسو باندې د هر سیز دروازې کولو کی. چې 300 دروازې الله پاک په تاسو کولاوي او په موږ کولاوي. نو 300 دروازې دا ګورځان ته سوي. نو 300 دروازو کې محترمو د کې د نوکری دروازه هم پکې وي، د غرنګ په دې کې به د رزق دروازه هم پکې وي، د غرنګ په دې کې به د کار کسب د روزګار خزانه هم پکې وي. د هر سیز دروازې دا کې محترم دا پکې وي. یاد ساتئ چې د روزانه 200 پیری سورۃ الاخلاص ول د ډیر زیاته فائدہ کوي. دا رنګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی روزانه 3 پیری سورۃ الاخلاص وین الله پاک ته د یو قران د ختم ثواب ورکړي. فرمایي چې کوم سړی روزانه 200 پیری سورۃ الاخلاص وای نو الله پاک د انسان ته په جنت کې کورونه سازي او دغه رنګ الله پاک و د انسان ته بے انتها مال او دولت ورکړي. دغه رنګ فرمایي چې نبی له صلوات والسلام یو ځای ته امام لګلو، یو صحابي لګلو د امامتۍ لپاره. دغه صحابي په دغه ځای کې روزانه به سورۃ الاخلاص تلاوت کوي. په مانځ کې نور صحابه کرامو په دغه شکایت کو د الله رسول د پلان کې په مهبانه دل کې د سورۃ الاخلاص تلاوت کې بل صورت نه وي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابي راغوښتو الکه داولي. دغه صحابي ته فرمایل د الله رسول زما سورۃ الاخلاص سره محبت دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل دا محبت به تا جنت ته ضرور بوزي. یاد ساتئ چې سورۃ الاخلاص ډیر زیات فضایل لري، ځان له حیثیت لري. کوشش وکړو دا وظیفه په خپل باندې مو کو دا رنګ مرګرو سره، کلیوالو سره، رشتہ دارو سره د ټولو سره شریک کو چې هغه فائدہ وشي. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.